أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الدهر د دې یو دویم نوم حدیث کې راغلی سوره الانسان. د دې سورۃ په لومبني آیت کې دواړه لفظونه ذکر دي، هل اتا علی الانسان حين من الدهر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دوه نومونه ورکړي دي، یو سوره دهر بل سوره الانسان. اکثر مفسرین وایي چې دا سورت مکی ده، د هجرت نه مخکې نازل ده، او بعضې مفسرین رائے دا ده چې آیت نمبر 8 9 او 10 دا درې آیتونه پکې مدني دي، ځکه چې علماو د دې درې آیتونو په حواله لیکلي دي. حضرت حسن او حسین دواړه بیمارانو، حضرت علی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما دواړو نظر وکړ چې الله دوی له شفا او صحت ورکي، نو موږ به درې روزې نیسو الله لپاره. اوس قبل د دې نه چې دا واقعه ذکر کو، حقیقت د نظر په شریعت کې څه دی؟ دا اهمه مسله ده. نو نظر په حقیقت یو پلیج دی، یو وعده ده چې مسلمان الله ته ورکي د خیر د سکار کولو په خاطر چې کدا کار وشو نو په ما لازم دي چې $100 به صدقه کوم، کدا کار وشو نو په ما لازم دي چې 2 رکعات نفل به ادا کوم، کدا کار وشو نو په ما لازم دي چې قران کریم به تلاوت کوم او ختموم به، کدا کار وشو نو په ما لازم دي چې یو غیب علالوم او قربانی به ورکوم. دې ته وایي نظر. کله چې دا کار وشي نو دا شی کول واجب وګرځي. اسه خطا لپاره صدقه کول مستحب شی دی، یعنی ته روزي نسی نفلی داس دی مستحب دی، 2 رکعات نفل کې دا مستحب دی، 5 روپے خیرات کې دا مستحب دی. خو کله چې پلیج دی وکړو نو دا واجب دی. دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې حتی الوسع کوشش کوي چې نظر اون کوي، بس اسی چې د صحیح اراده کینو کوو، بیا حتی الوسع کوشش کوي، نظر مکه کوي. لکه ته چې وایي چې بزنس ته خدای سره، نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نظر مکه کوي، چې اراده دې د خیر اصل کې اراده وکړي چې رکب دا کارو چې خدای لپاره وس خیر کوم. صحیح، یعنی په ځان باندې یو نفلی شی واجب و ما دولیکا، ځکه بعض اوقات کارو چې سړي بیا ځل نه کیږي، وایي دا خو $100 دی څنګه یا $10 دی، ما منښت کړی دي، نظر کړی مې دي، اوس کني ور کوي نو واجب باندې خدای سزا ور کوي. حالانکه دا شی په واجب نو د پزا تختل لازم کړي. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل ان النذر لا يرد من القضاء شيئا وانما يخرج به من البخيل، چې نظر کول د خدای فیصله نه بدلي. دا ولکه نظر کول د خدای فیصله، یعنی دا خو نه چې ګنې تا نظر وکړ خدای فیصله یو کړو په دې نظر باندې تا بدل کړه. نظر د خدای فیصله نه بدلي. البته د بخیل سړي د جیب نه په دې باندې څه شی راوړي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د بخیل سړي د جیب نه هغه څه خیرات نه کوي، بس مشکل کې ونخلي خدای دا هغه د جیب څه شی راوباسي، وایي کدا کار وشنه بیا به غویا لال کړ کړي ته غویا نه لري. انما يخرج به من البخيل. حضرت علی او حضرت فاطمه دواړو نظر وکړه حسنین ته شفا ملاو شو، نو موږ بدري روزي ونیسو، ناغي الله شفا یاب کړ، دای روزي شروع کړی. دی تاسو پته ده فقر او فاقو زمانہ وا، ته غربت زمانہ وا، ما خام د افطاری د پاره د هر بنده په سر صرف یو روټه فراهم وا، یو د حضرت علی د پاره ډوډۍ، یو ډوډۍ د فاطمه د پاره، یو د حسن د پاره، یو د حسین د پاره، یو د دوی خادم او د اغین مفزا سلام فضه فی زواد دواب او هی فضه. نو 5 ډوډۍ پخې کړې وي او فقیر راغی او دروازه واله چې علی اهل و عیال، زما اهل و عیال وګدي مال څه خیر خیرات راکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل یې ډوډۍ واغسته او فقیر طرف روان شي. حضرت فاطمه ورته چرته دي وې دا خپل یې ډوډۍ دی فقیر ته ورکوم. حضرت فاطمه ورته وې غزان د پاره نه غواړي او زما اهل و عیال دي، نو د اهل و عیال د پاره یو ډوډۍ کافی نه ده، دا زما د عمر. حسنین چوکتل چې مور پلار مدا کار کوي، دوه خپل یې ډوډۍ ورکړه او خادمه فضا
هغه پر ډوډۍ راواغسته ورکړې دام ورکا او درې واړه ورځې مسلسل دا کار وشو درې واړه ورځې مسلسل دا کار وشو دوی به اکتفا وکړه په یو څو خرماو باندې او په یو اوبو باندې نو دغه درې آیاتونه مفسرین متعلق کړي دي دی واقع سره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آیت نمبر 9 او 10 اللہ تعالی د دې خاندان تعریف کوي ويطعمون الطعام على حبه دی دا الله په محبت باندې خپل ډوډۍ ورکړي مسکین ته یتیم ته او اسیر ته او هغه ته دا وایي انما نطعمكم لوجه الله دا شی مونږ تعالی درکو الله لپاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نو خداتانه مونږ دا تقاضا کوو چې مونږ ته به ریوارډ راکې یا څه بدله راکې او نو مرتانه دا تقاضا چې مونږ ته سلام کې او عزت راکې خبرونه پوښي حضرت شیخ فرمایل رحمه الله چې آیاتونه دا درې مکی دي دا ولیکي اپلیکیشن مدني دي آیاتونه نازل شرط مکه کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تطبیق کړ په دې واقعې باندې موضوعات د صورت یو دا چې یو زمانہ داسې و چې انسان موجود نو نور مخلوقات موجودو نو الله انسان پیدا کړ رستو رتبه ولا پټول مخلوقات اعلی ورکړه او داغه د پیدایش ذکر کړي چې د نطفه نه پیدا ده نطفه امشاج زایګوت سپمز او اومز چې سپم کله اوم کې داخل شي هغه ته وایي نطفه امشاج او میډیکل والا ورته وایي څه زایګوت دیمه مسله چې الله تعالی وایي ما د حق او باطل لارې کلیر کټ جدا کړی دا اوس انسان باندې موقوف ده د حق والا لار باندې دي که باطل والا لار باندې دي بیا د کفارو د سزا او د نیکانو د جزا تذکرہ ده او د جنت نعمتونه په تفصیل ذکر دي آیت نمبر 23 سلیریش 25 او 26 څلور آیتونه پیغمبر ته خطاب دی چې دا قران مونږ تعالی درکړی دی ته د استقامت مظاهره وکړه تکلیفونه برازي خو کمپرومایز ونه کې دا ولیک تکلیفونه برازي خو کمپرومایز ونه کې سودا بازی وي ورته څه شي give and take ونه کې ورته او آیت نمبر 20 دا ذکر دی چې انسانان د خواهشاتو شکار دي نو دنیا ته اولین ترجیح ورکړي د مقابله د آخرت کې دنیا ته اولین ترجیح ورکړي دا مقابله د آخرت کې آیت نمبر یو کم دیرش او یو دیرش چې دا قران یو کامل نصیحت ده نو که څوک غواړي چې الله طرف ته روان شي نو باید د قران اتباع وکړي بل لار نشته خو الله تعالی وایي دا موقوف ته زما مشیت باندې چې زه توفیق ورکم چاته هغه د قران په لار رواني هل اتا غل الانسان دا هل په معنا د قد ده قد هل په معنا د قد او قد ته وایي حرف تحقیق هل اتا غل الانسان تحقیق کرا راغل د انسان باندې اتا په معنا د مزا راغل د معنا تیر شوی د انسان باندې هل اتا غل الانسان تحقیق کرا تیر شوی د انسان باندې حين من الدار یو وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چې نو دا انسان یو شی چې ذکر کول شي نو چې شی په وجود کې نه سو کې تذکرہ هم نه کوي چې شی په وجود کې نه سو کې پیژنې تذکرہ به سو کې کومه زمانہ کې چې سرطان یا کینسر چا پیژندنه ډاکټرانو دې تذکرہ کولې دا خو لیټران فایند اوټ چې ایگزیسټنس کې راغلی ډاکټرانو تفسیر شروع کړی چې ایډز چا پیژندنه نو میډیکل فیلډ والے تفسیر په کوله نو چې انسان ونه دنیا کې چا پیژندنه نو چا په تفسیر کوله لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان تحقیق فرا تیر شوی د انسان باندې حين من الدار یو وقت زمانینا لم يكن شيئا نو دی یو شی مذکورا چې ذکر کول شو انا خلقنا الانسان تحقیق فرا من پیدا کړی د انسان من نطفه امشاج مشجا يمشجو یو مزجا
یمزجو مزجا یمزجو اگر دا سے خلق کے دل دی کہ مختلف اشیاء دی یو بل نہ آسانہ نہ جدا کی گی ناغی تو امتزاج سوئی ورطا امتزاج او مشجا یمشجو یو سل پا بل سل کے ورنہ نواتا یہ تو امشاج دا سے اختلاط تے کہ یو انٹیٹی پا بل انٹیٹی کی ورنہ نوزی یو انٹیٹی پا بل انٹیٹی کی ورنہ نوزی یو انٹیٹی دا نارینا سپرم وی ورطا سوئی ورطا سپرم او بل انٹیٹی دا زنانا پا اوبو کی اوم وی ورطا سوئی ورطا اوم نسپرم پا اوم کی ورنہ نوزی دیتا وی نطفہ امشاج قرآن ورطا سوئی نطفہ امشاج او زوالو جوالا اغی ورطا وی زائگوٹ سوئی ورطا زائگوٹ اِلَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تاکہ سرا من پیدا کرے دے انسان من نطفت الامشاج دا نطف مخلوطنا نبتلیہ منگا ٹسکو دے انسان فجعلناہو نو منگر گوڑے دا انسان سمیعا بصیرا اس دا سمیعا بصیرا یو لٹرل مانا دا یو ٹیکنیکل مانا دا نو لٹرل مانا کوئی دا اوریدن کے انسان مگر گوڑے دا اوریدن کے اوریدن کے نماز پر آپ پر لیکچر کے مجھے دا سینسس کوئی حیوان سر ہمشتا کنیشتا دا حیوان سر گی کنی اوریدن کے اغام دے وہ گنے بھی کنا اوریدن کے اغام دے نو ٹیکنیکل مانا دے فجعلناو سمیعا بصیرا منگا دے عقل من گرزو دے سمور کری دے عقل مور کر دے نبتلے منگا ٹیسٹ کو دبانے او ٹیسٹ عقل غواری کچا کہ عقل نہیں دیوانی بان سو ٹیسٹ لے لگ زور سرا تو دناور سو ٹیسٹ کئی نہ ٹیسٹ بچا بانے تو عقل من بانے نبتلے منگا ٹیسٹ کو دبانے فجعلناہو نو منگا گوئے دے سمیعا بصیرا عقل من اوریدن کے ولیدن کے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ منگا خودل دتا السبیلا لار اما شاکرن کہ آیا دے شکر گزار جوڑے گی و اما کفورن اکدے نا شکر جوڑے گی یعنی دوارا لارے میں ورطا واضح کری سلور زایا قرآن کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سو زایا سلور زایا یو سورہ الشمس آیت نمبر وہ اتو نہو اولس ونفس وما سواها قسم دے انسانی نفس بانے وما سواها اپا برابر دبانے چما انسانی نیچر و نفس دیر برابر پیدا کر دے ونفس وما سواها قسم دے انسانی نفس و نیچر بانے وما سواها اپا برابر دبانے نو سنگے برابری دا دارو سے تفسیر دے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ دتا الہام کرے دے استعداد پیدا کرے دے نفس کے فجورہا دا گندگو وَتَقْوَاهَا دا پکیزہ گئے انسانی نفس کے اللہ تعالیٰ دا ٹیلنٹ پیدا کرے دے چی دے گندگی کول غواری اکا پاکیزگی کول غواری ہم دا انسان آن دے سو گندگی گئی سو پاکیزگی گئی نو اللہ تعالیٰ وہی دا برابری دا دا برابری دا قد افلح من زکا تاکہ فرا کامیاب شوے دیا سوک زکا چی پاک ساتلے دیا پاکڑے دانس وقد خوابا تاکہ فرا نقصان شوے دے منا غسوک دساہا چی چا کرپٹ کرے دے داخل نفس دسیسا تاس پختو کیوں ویسا دسیسا چی دسیسا سے پچ کانسپیریسی ہے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سوک حقائق بانے عمل نہ کئی دسیسے کئی اگر نقصانی شرح تباہ دے دسیسوں والا تباہ دے ددینا مخی صورت سورہ البلد آیت نمبر 9 بلکہ آیت نمبر 16 نے والا لقد خلقنا الانسان تاکہ سرا من پیدا کرے دے انسان سے کبد ومشقت کے معنی چیدے دی دنیا کی جون تیرے نو مشقتوں اور فیس کری تو کہا جنت خونو دے جنت کی مشقت نشتا جنت کی تکلیف نشتا چیدی دنیا کی غریب ہے کمالدار ہے مشقتوں اور فیس کے کہ غریب ہے نو دا لیبر مشقت بفیس کے کمالدار ہے دا ٹیکس والا مشقت بفیس کے صحیح ہے یعنی انسان کی دنیا کی بھی ساجی بخبر کرے گا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ بنی بنی آدم غمون بدر بان راضی کہ نہ راضی تو نمبر خوشحال راضی ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے
هر ورځ خو اختر ورځ وي جلوه به خوري کله به څپېړې هم خوري صحیح وه که نه صحیح شوه کله به بادشاه کله بیا جیل کې پروت دی کله بادشاه کله بیا جیل کې پروت دی کله بادشاه کله بیا د بمونو نه یو خوا بل خوا تللی ځکه دا دنیا دغه شی لقد خلقنا الانسان فی کبد الله تعالی ما انسان مشقت والا دنیا کې پیدا کړی نو بس دې آیت سره د سړي ډېره حوصله جوړ شي د سړي چې الله تعالی وایي ما ډېره مشقت په دنیا کې پیدا کړی مشقتونه فیس کوي صحیح شو خو باید چې سړي ایمان او عقیده مضبوط وي چې مشقت به راځي مشکل به راځي سلار خو به وي ها س لا آجا کے چاست در آجا راست فارسی کې وایي کوم دی چې کوی وي من ته سلارې هم وي چې کوی وي دا خو نه چې کېدی چې کوی لار ورته نه چې کوی وي لار ورته نه نو باید چې سړی ډسهارټډ نشي دا مشکل دی خدای به تیر کړي دا مشکل دی الله به تیر کړي انما قال عسر یسرا انما قال عسر یسرا الله تعالی فرمایي د مشکل احساس تا ته کله کیږي چې مخکې در باندې راحت نو مشکل یعنی مین فیل کول شي اګه ته په مشکلاتو کې بیا ته مشکل فایند اوټ کول شي یعنی دا مشکل چې تا فیل کړي معنا چې راحت در باندې تیر شو څه تیر شو ځکه ولې دې شی ته مشکل وي چې وړاندې در باندې راحت تیر شو تنخواه دی وا تر پرونه پورې $400 د میاشتې صحیح شو جاب ګړبړ شو $1500 اخلي نو د $400 د راحت نه تیر شوی ځکه دا $1500 ته مشکل ښکاري یا د $1500 د مشکل نه تیر شوی بیروزګار د راحت نه د بیروزګاری ځکه مشکل ښکاري صحیح او بیا دا مشکل به فارې وځي سبا به بلد به میاش پس به شپږ میاشتې پس به حالت چینج شي بیا به نو دی وجه الله تعالی انما قال العسر یسرا دی یو مشکل سره دوه راحتونه دی یو ته مخکې تیر شوی دی یو ورپسې را روان دی یو مشکل سره دوه راحتونه معنا څه ها چې یو راحت دی یو تیر شوی دی بل ورپسې را روان دی ځکه دا مشکل فارې ورخو به نه کنه ته خو بس حل لري نو فارسی کې هغه یو شاعر ډېر غالبا سعدي ویلی دي چې مشکل نیست که آسان نشود یاد درته فرا مشکل نیست که آسان نشود مرد باید که هراسان نشود اس یو مشکل دنیا کې داسې نشته چې هغه اساني ګنا خو مرد لا پکار دي چې د خوف زده نشي مشکل نیست که آسان نشود مرد باید که هراسان نشود اگر ته هراسان شي نا مشکل به فزان باندې دوباله کې مشکل به ما څه کې دوباله بکې او چې نو واجب مسله خدای تقدیر دغه مشکل لا ان شاء الله خدای به سلام پیدا کړي صحیح خدای به سلام نبی سره سړي کارک زیات شي حوصله او همت بلند شي لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد آیا دې دا خیال کوي ان لن يقدر عليه احد چې قدرت باندې لري د باندې څوک هیڅ باندې غالب ناراضي یعنی داسې انسان شته چې نان کمپیټیبل دی داسې انسان شته چې زه کمپیټ کول نه شي داسې انسان شته چې هغه سپر پاور دی هیڅ په پاسه غالب نشي راتلی کننی سبب یو که سبانی بل ورځ ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول میری جائز کئی فخر کئی تکبر کئی سوئی اهلکت مالا لبدا یقول دیوئی اهلکت مالا لبدا انویسٹ کرے میں دے دیر غٹ مال اهلکت مالا لبدا ما دیر لوی انویسٹمنٹ کرے دے میری جائز کئی فلانی ځای میں دا انویسٹمنٹ کرے فلانی کے افتخار کئی فلانا کمپنی کې میں 2 انویسٹمنٹ کړی فلانی کې میں 10 بلین کړی فلانا کمپنی کې میں 10 بلین دی الاخری یقول نو دې ځان نان کمپیټیبل غني او یکا یک .com.gn صحیح نو ټول پراپرټي کې لارڅ ولا شو بینکرپټ یقول آلت مالا لبدا ایحسب آیات دا خیال کئی ان لم یره احد چې دې هیڅ چا نه دی دل سو کې واچ کین ته دا خیال دې چې دې څوک واچ کین ولې نه واچ کین الله تعالی ته هر یو سره واچ کین الم نجعل له عینین اوس دا پورا دا د واچ کولو یو عقلی انداز چې الله تعالی زمون کو ذهن کې چي تاسو کوم ماشين جوړ کړی دا غي په هر پرده پويږي نه پويږي ځکه ولې جوړ کړی او کنه ته په پردو باندې پويږي نه بیا جوړ کړی څنګه یعنی دا ماشين چې تا جوړ کړو د اپریټ ا دې فنکشنل شو د دې معنی چې د هر پرده ته معلومه ده نواقص او خوبه ټول ته معلومي
الله تعالی فرمایي چې زه انسان واټکوم ما ته هر څه معلوم دي ځکه الم نجعل له عینین آیا مان دی ورکړی د تدوسترګي ورکړی می ولسانا یوجبا نو دوسترګي مورکړي د لیدو د پاره ولسانا او جبا د ایکسپریس کولو د پاره چې خپل ما فی الضمیر هغه سره اظهار وکړي وشفتین او دو شونډې د خوبصورتۍ د پاره دو شونډې د خوبصورتۍ د پاره اوسترګي مورکړي دوه دته چې خارجي شیونه ذهن ته دن کی خارجي شیونه وګوري ذهن ته دن کی جبا مورکړي چې داخلي سیزه په بار تر او باسي بس دو سیزونه یې ګوره یعنی سترګې دې لپاره چې خارجي سیزونه په دن نه بوزي او جبا دې لپاره چې داخلي سیزونه په خارج تر او باسي ولسانا وشفتین اوستو ګوره دا خلدن هر څنګه چې دا او کدا شونډې په نه وي دا خو بسم یو ها زه خاون نه بخده لري دا راخده ما خاون لري دا خوبصورتي پس جوړه ده ها په دې شونډې ولسانا وشفتین ا دې وجه دا شاعران چې تعریفونه کوي نو څه کوي چې د شونډو کوي صحیح ها د شونډو حافظ ویلی دی غالبا کہ قسم بر لبے مئی گونے تو قسم بر لبے مئی گون مانا سری شراب رنگ سورو سور رنگی قسم بر لبے مئی گونے تو و زلف شب گونے تو کہ تو محبوبی و دل ربائی ستا پا دی سرو شنڈو میرے قسم بیو پا تورو زلف میرے قسم ایتا زما محبوبی ازما دل ربائی صحیح نو گو حافظ میں ذکر کرے ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین اما خود امو خود ریدتا النجدین دولاری یو لار د خیر ابل لار د شر دولاری مرتقولی دا لار د خیر ده او دا لار د شر ده انسان په خپل ټیلنټ دا معلومای الله تعالی ور نیچه دا ور د په خابت پوری کنه پوریږي وای کنه هر انسان په خابت پوریږي خدا بد کوي ولې خواهشات پسوار دي دا بد کوي ولې دې په دې نه پوي یو سړی چې اجرتي قاتل دې پوزت باندې مړی کوي دې په دې نه پوي قتل ناکاره کار لګزور سره یو سړی زناکاری کوي په دې نه پوي زناکاری ناکاره کار یو سړی چې غلې کوي په دې نه پوي د غراګانې بدکار دی یو سړی چې چا ایجنټ جوړیږي او داغه لپاره د پرونو خلاف سازشونه کوي کانسپیرسي کوي په دې نه پوي دا ناکاره کار دی خو څه به غالب شي دي خواهشات څه شي نو الله تعالی وایي چې دا بای نیچر خیر او شر دواړه کوړي چې تاسو دا کې اکدا کې نو دې دا پلی نشي غسته چې خدای ما خیر او شر په جندل نه عقل له او چې عقل مې وو بس په دې عقل خیر او شر دواړه مبني شي خبره ده انکرا الله تعالی دا واپس پر سبق ته چې الله هدینا السبیلا واپس سورہ دهر الا هدینا السبیلا تاکي سره مونږ برابر کړې د تلارا اما شاکرن کده شکر گزار جوړيږي و اما کفورا اکده نا شکر جوړيږي الا اعتدنا تاکي سره مونږ تیار کړې دار الکافرین کافرانو لپاره سلاسلا واغلالا وصغيرا سلاسلا نو سلاسل سلسله دا هغه زنجیر ته وای دا زنجیر وای دا هغه زنجیر ته وای چې لاس یا خپې په تړل شي کوم زنجیر ته وای واغلالا او غل یا اغلال هغه زنجیر ته وای چې سټ په تړل شي نو الله تعالی ما دای د پاره داسې زنجیرونه تیار کړی دي چې لاس خپونه او د سټ نه وتړل شي الا اعتدنا للکافرین تیار کړی دي د کافرانو لپاره سلاسلا زنجیرونه واغلالا اتوقنا تفسیر کې چې کوم څه ورته ویل شي توقف ته ویل شي او توقنا وصغيرا الشغل اور الا الابرار تاکي سر نیکان خلق يشربون دای بسکل کوي من کاسل پپیالو باندې کان مزاجوا چې به مخلوط دې پیاله سر کافور کافور بو سره مخلوط وینو کافور یو ماده ده کافور یو ماده نباتی یو ماده ده نباتی چې مزاج دې خوشبویا او مزاج دې بارد یخ مزاج دې خوشبویا او مزاج دې بارد او یخ اوس الله تعالی فرمایي دلته کافور چې کوم ملاویږي د پاوډر شکل کې دوه قسمه کافور یو کافور یا خلک کپړو کې کینی وي چې دا چنجي په نه لګي او غونډه ګولای یا داسې
چې دا انسیکټ په کپړو باندې ولګي صحیح یا په کتابو باندې ولګي او دیم یو کافور د به طور علاج استعمالیږي چا باندې چې ګرمي راشي صحیح په ځای د ګرمۍ سره شین الته طبيب ورته وای کافور کې سوري وبو کې واچو هغه وسکا هغه نه اصله کې دغه د نبات ته صفوب استعمال کافور ورته وای صحیح نه هغه مزاج د یخ او خوشبو یا چې په وبو کې واچي نو یو خای کې خوشبو پیدا شي دین چې وېس کې نه ګرمي کنټرول کی سو کی ګرمي کنټرول کی نو الله تعالی فرمایل ته ما کافور وی خو به داس نه چې ته راوړې د بازار نه وبو سره به خلک نه عینن یو جاری چشمه ده د کافور سره یو جاری چشمه ده هغه وستا مشروب سره په خپل خلک کیږي اتوماتیکلی به تر روانه عینن یو چشمه ده جاری یشرب بیا عباد الله چسکل بکای دینا عباد الله بندگان الله یفجرون تفجیرا او چشمه بکم ځای نو چشمی په افغانستان کې دغه په سر کې ډېر خوږی وبوي ډېر یخ وبوي خو سړی تکلیف کې دلته نه لوخ هلی د غرا غسر تخیج او بیا الته وبرا کوزي الله تعالی فرمای جنت کې دا تکلیف هم نشتا چې چشمه چرته لري دا تابه منګي غسته یا بده لوخ غسته الته بزي ځان له وبرانه یا الته بسکې نه یفجرونها تفجیرا تبه خپل کور ته په اشاره را روانه بته چشمه له سره اشاره ورکول پکار دی یو ګوت ورته واه چې په کوم انداز خپل کور ته لخته او تر غوړ هغه انداز برس صحیح شو تل ورپسې نشته اتوماتیک سیستم دی انستا ګوتو کې ریموټ کنټرول الله لګولې بس یو بوت داسې راوځي اب ستا کور ته رواني شي عین یشرب بها عباد الله یفجرون معنا رواني دي تفجیرا روانو سرا یوفون بالنذر اوس دا خلق کم خلق دې نعمتونه ورکوي ورته الله تعالی دا خلق دے چې وفا کوي بالنظر په وعدو خپل باندې عام وعده هغه نظر ته نه مراد چې کوم متعلق کوم ذکر وکړو نه عام وعده یو نظر دی یو پلج دی چې مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله ولی خدای سره وعده کوي چې ستا حکم به منو د پیغمبر سنت به منو ستا حکم منو د پیغمبر پاک سنت به منو یوفون بالنظر یوفون بالنذر وفا بکی وعدو بانے ویخافون یوما ایریگی با آغلو روزنا کان شرو چه داغی مصیبت مستطیر خور دے پسلور والا طرف باندے انہیں دا سی عظیم رز دا چه داغی مصیبت چاپیر خور دے اللہ تعالیٰ دے منتی بچ ساتی ویطعمون الطعام اخراک ورکی ويطعمون الطعام اخراك ورکی غلا حب پا محبت دا اللہ تعالی بانے مسکین المسکین تا او یتیم تا واسیرا او قیدی تا مسکین تا یتیم تا او بل قیدی تا مدادری قسم طبقی دا دا سڑی گویا محتاج خوراک تا مسکین محتاج وی یتیم محتاج وی قیدی محتاج وی او سوئی ورطا چه انما نطعمکم لوجه اللہ خبر دادا چه منگ خوراک در کوتاستا دا اللہ در رضا پارا لا نرید منکم لغوالو تاسونا جزاء سبدنا ولا شکورا انا خوشامدگری تاس خوشامدگری ہوتا ہے خوشامدگری بھی جائے سوکر چاپلوسی ہوئی سوکر تا خوشامدگری ہوئی او عربی کی ورطا ہوئی تملق عربی کا ورته تملق یعنی د تعالی څخه خیرات درکوم چې تبي امات السلام کې سیف جی تاسو ډیر خلک نه مسلمان چې کله چا داس شی ورکې دا غدا اراده نه کوي سړی زما تعریف کوي دا څه چاره پاره کو الله so I have nothing to do with this guy دیکھو چونکه محتاج دی زور ورکوم شکر دې چې ماته او محتاج ملاو چې ما خپل صدقه ورکړه چې ما خپل اعانت ورسره وکړو دغه زمانه تقاضا دی محمد سلامونه کوي یا زما خدمتونه به کې زما خپل بدبوي انما نطعمكم لوجه الله انا نخاف من ربنا تاکي سرمو يريغو درخبلنا يوما دا آغا ورزنا غبوسا قمطريرا چه آغا سگی دا سپیره کون کی دا غبوس دیتا وی چه دا سپیروانی اثر استا پا مخبانی ظاهر شی یعنی دمرا سخت روزا چه مخون سپیره کئی فوقاهم الله شر ذلك اليوم پس بچ بکی دوی لرا اللہ تعالی دا مصیبت دار وزنا ولقام اور بکی دوی تا نظرتا تازگی وسرورا اخشالی وجزام بدبول کی دوی تا بما صبرو پس سبب دا صبر او دا استقامت دا دوی جنتا باغ وحریرا او ابریشم حریر مانا
ابریشم متکئین فیہا تکیہ لگون کے بیت دے جنت کے غلل ارائک ارائک جمد اریکے دا سافٹ کشن توئی ستوئی سافٹ کشن نرم صوفے نرم تا صوفہ ہوئی ورطا کوچ نرم کوچ بانے لا یرون فیہا نبوینی دوئی پا دے جنت کے شمسن نور یعنی گرمی لا یرون فیہا نبوینی پا دے جنت کے شمسن گرمی ولا زمحریرن ان فریزنگ زمحریر مانا آغا یخنی چه سڑے فریز کئی نو دے مانا دارا چه دا آغا درجہ حرارت بسی 72 دا جنت درجہ حرارت بسی 72 تر 75 پر دا ایوریج دے صحیح شو ودانیتن علیم ظلالوها تداس جنت خوخت کنا ودانیتن علیم ظلالوها ودانیتن ارازون بیدویبان ظلالوها سوید جنت وظللت اقرب شیبی قطوفها میوید جنت تذلیلا پا انتہائی قرب و نزدی واری سرا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی میں وہ بمتا تا دا سی نزدی چی نوونی تخطلشتا نوونی لسنڈ ورکولشتا خوبت چی یو دانی تا رضا سے وقتل دغا دانا پا خشیر دا بس اگا آٹومیٹکلی را روانی جو تا تا رسی دانا آٹومیٹکلی را روانی حدیث کی راجی بس تا خواہش پیدا شو اگا دانا آلتنا آٹومیٹکلی رس را روانی شی حمید مخید وراش دیتا ہوئی وزللت قطوف و تذلیلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ او گردول بشدوی بانے بِآنِيَةٍ لوخی من فضة دسلور من فضة دسلور واقواب اقواب جمع دا کوب دا کاسو تاوی یا پیمانو تاوی ستاوی پیالو تا واقواب پیالے کانت قواریرا چوی بدا دیر شفاف قواریر جمع دا قاروریرا قارورا اصل کی شیشے تاوی ستاوی شیشے دا گلاس اللہ تعالیٰ فرمائی اگر لوخ خوب جوگی د سپینو زرو خو ٹرانسپیرنٹ بداسی آر پار با شیخ کاری لکا شیخ کاری قواریرا قارورے بی من فضت د سپینو زرو قدروا تقدیرا اندازہ کرے بی دوی اغیلا پا اندازہ کولو سرا نو دے پاو گورا اغیبانے وہ میرمنٹ لگ دلی سر پیمانہ پر لگی دلی تاسو کتری لوخی تنا پاگی اس لگی دلی پیمانہ پکے لگی دلی کوارٹر ہاف فلان فلان نخی پکے لگی دلی ہاں نو جنت پیالے کی ٹولی دی اب ٹولے میشر دی وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اسکول بشدوی بانے دے جنت کے کاسن پیالے د شرابو دسشی د شرابو کانا مزاجو آچے مخلوط بے دے سر زنجبیلا ادرک زنجبیل مانا تاسو ادرک وائر شن ادرک سوک ورد سنڈ ہوئی دغا سنڈ او ادرک عربی کے ورد زنجبیل ہوئی صحیح نو زنجبیل طبیعت دارے چی دا ہر شے حضمی پاسان باندے زنجبیل طبیعت سرے حضوم بل صحیح نو دغا شراب ذکر دا دنیا شراب دا سریبان وامیٹنگ راولی سراولی وامیٹنگ راولی کئی راولی وہ صغیر طرح زنجبیل خلقی وامیٹنگ میں نے پیدا کی عینن فیہا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا شراب با امداتنی چکنے بوتل بئی صرف نا عینن یو جاری چشمہ دا بس تبتی صرف پیالا را رکھے عینن فی دلتا ہم خلقو پا دی اخپل کچن کی یو گوڑو کہ وہ سینک جدا لگولے ایدے شراب ڈکڑے یا نکوڑا کلاو کی انسان رحمت کا تلیف وہی نوست عینن فی آیو چشمہ دا جنت کے تو سمع چی نامے خود شویدہ سلسبیلا آئی چشمے تا سوئی سلسبیل وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ اچکر بلگئی دویبان خدمت دپارا ولدان علکان مخلدون دائم الشباب دا سی علکان چاہی با بوڑاگان کی گینا دا سی نوجوانان بھئی خادمان چاہی با بوڑا نو سڑے خو خادم نوجوانو نیسی خادم سو نیسی جوانو خو بودا پسا بوڑا شی سڑے نو سڑے ویڈے نو مدیر اللہ خدمت کرده یستے ام نشم خواب یادکار کولوم دی نو سی ڈوڑا خوراک تبلوتی صحیح شو اللہ تعالیٰ وی دار جنت خادمان چاہی بوڑا کی گینا دا با ایورلاس کی خادمان نستا وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ اس کل سلی خادم نیوئی خدا اسکاچت ہوندی سچے مونگو تا پوارو تاسو پتہ نہیں صفائی نکئی میں لاس صفائی نہ کپڑے صفا کئی نہ لوگ صفا کئی پس خا لاسو بر ڈوڑا رہا وقت تیاری دیکھ بس رکھ
صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے جنت خادمان بدا سے نہیں پاکیزہ وی اذا رأیتاؤں چکل اوینی دویلا حسبتاؤں تب خیال کے دویبانے لؤلؤا منصورا چی دا خوری وری ملغلر دی دا دمر خیستا بھئی لکا خوری وری دا سمر غلر ہوئی وَإِذَا رَأَيْتَ أَكَلَ چِتَگُورِ ثَمَّ رَأَيْتَ دَغَزَائِ بَوِنِي نَعِيمًا نِعْمَتُنَا وَمُلْكًا كَبِيرًا أَلُوِّ بَادشَاہِ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ عَالِيَهُمْ اس دودری جامع بجنتی یو ځان باندې چھوڑی لکه مونږ لاندې د تمیسه چھوڑے پاسو ته واسکټه چولې غالیهم بارانای جامیر دوی ثياب سندس هغه جامې د ابریسمو خضرن د شنو ابریسمو سندس وی غټو ابریسمو تا څه غټو ابریسمو تا واستبرقن اد نرمو ابریسمو وحلوا ادیتبا زیورات چورشی اساور تاسو بنگړي وایي تاسو کې شي څه وایي بنگړي اساور بریسلټس اساور معنا بریسلټس او چول بشدیتا اساورا بنگڑی من فزتن دسپین زرو وسقاهم ربو اسکی بدویبان رب دوی شرابن کهورا اغسکاک پاکزا مشروبات پاکزا ان هذا کان لکم جزاء تاکی سردارتا زپار بدلا وکان سایکم مشکورا استاس کوشش مقبول عند اللہ انا نحن نزلنا تاکیق سر من نازل کردے غلے کتابانے و پیغمبر القرآن قرآن کریم تنزیلا ٹکڑا ٹکڑا قرآن کریم ٹوٹا ٹوٹا فاصبر لحکم ربکا تصبر کوا انتظار کوا دو حکم دو پروردگار پر ولا تطع منهم اے طاعت مکور دے کافران عاصمن دو گناہگار سڑے او کفورن یاد ناشکر سڑے ذکر یہ پیغمبر علیہ السلام تراتل گیو اینڈ ٹیک بہو سبو کو گیو اینڈ ٹیک پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بھی سٹیبل شاہ گیو اینڈ ٹیک مکوا چی اللہ در تک کم حکم کے گئے انتظار کوا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ آیات کنون در اخبر بکرتن سبا و اسیرن ادیگا یعنی پٹول اوقاتو کی وَمِنَ اللَّيْلِ ادشپے پوقف فَاسْجُدْ لَهُ سجدے کوا اللہ تعالیٰ تا وَصَبِّهُ تسبیر اللہ تعالیٰ وایا لیدن طویلا اگدشپا چی سمر دیر وقت شپے غستے شی دیکھ خیر دی ان هؤلاء تاکي فردا خلق يحبون دير خوخي العاجلتا دا دنیا العاجله معنا دا دنیا ډیر خوخي ويذرون افريق دي دوی ورا او مخ خبرتا يوم الاغور الثقيلا چې ډیر درانه روز دا د اخرت هیڅ فکر نه کوي بالکل اگنور کړی ويذرون اگنور کئی وراء مخر دویتا یوم الاغورس ثقیلا چی دیر سخت دا نحن خلقناهم منگ پیدا کری دویلا وشددنا اسرا مضبوط کری مدا بنید دویلو انسان چی دا سمر بظاہر کمزور اخکاری دمر دے مضبوط تا بدن پا اعتبار بانے دا دیو جو خطر سپیس ہو رسیدہ کم دیتا ہو رسیدہ قزما کے نوتو سپیس تو رسیدو ہاتھی کنٹرول کرے دے شیر کنٹرول کرے دے دو دنیا ټول شیو نے کنٹرول شددنا اسرهم ما مضبوط کرے دا سچر دد وَإِذَا شِئْنَا اچھے کلمونگا اغوالو بدلنا امثالو تبدیلا نمونگ بدل کراولو امثال دو نور دی بختم کو کلمونگا اغتل دا انسان بختم کو نور براولو ان هذه تذکرہ تاکہ سردا صورت تذکرۃ ریمائنڈر دے فمن شاء سوچ غواړي اتخذ الى رب سبیلا نو دے دی انہی سے جانب د پروردگار پر تلارا وما تشاؤون اتاسو حس شیزان لپخپل نشی خوخولی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی وی غواړي اللہ تعالی ان اللہ کان غلیما حکیما تاکہ سر اللہ تعالی دے علم والا حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمتی داخل اللہ تعالی سوچوے غواړي پر رحمت پر کے والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمان تیار کرے دے اللہ تعالی دیر پر دردناک عذاب خلاصہ صورت مقام د انسان په ابتدا کې صفت د عقل چې الله دوی لور کړی دی او استعداد د پیژندو د خیر او شر بیا اشاره غضب د کافرانو ته او تفصیل د نعمتونو د نیکانو
بیا پیغمبر ته تعلیم د استقامت او حکم د عبادت په کل اوقاتو کې، بیا بیان د انسانانو چې دنیا له ترجیح ورکوي په آخرت باندې، او دا ذکر کہ قرآن یو بلیغ بیان دیتا مقصد ته رسئی۔ حضرت قاضی صاحب کے بیانات اور تفسیر کے لیے ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں۔